د جنۍ او د هلک اوس په دې دنیا کې نشته دی. د خپلې خوښې واده انجام دوی ته دا میلاو شو چې دوی پکې خپل ژوند د لاسه ورکو او د جنۍ مور پلار د هغې خاندان چې کوم دی هلک هم د دې دنیا نه ولېږو او دغه جنۍ هم په خپل لاس باندې ختمه کړه د دې دنیا نه ولېږو. د افسوس خبره ده چې موږ پښتانه د غیرت په نوم باندې ژوند د بل هم اخلو، خپل ژوند پکې هم ورکوو، خو په پښتو په غیرت باندې ځان نه پوهه کوو. اسلام موږ ته د کومې خبرې حکم راکوي په هغه باندې موږ ځان نه پوهه کوو، خو خپله پښتو مخې ته راوړو چې موږ ته خلک په معاشره کې بیا څه وایي. په لکي بنروت کې دغه واقعه مخې ته راغلې ده، زما چې څومره خیال دی دا هلک او جنۍ یو بل یې خوښ وو، د یو بل سره یې واده وکړو. اوس د خاندانونو به پکې خامخا رضا شامل نه وه چې کله دوی دواړو واده وکړو د هغې نه بعد دیو خلکو دې ته دا واړوله چې د هلک او د جنۍ به ختمول غواړي. جنۍ کور والا د هلک او د جنۍ ته دا واړوله چې دا دواړه به خامخا ختمو، ځکه چې دا زموږ دپاره د غیرت مسله ده. جنۍ کور والا دواړو ته ښه پلانینګ جوړ کړی او هغه پلانینګ کې دوی کامیاب شو او دغه هلک او جنۍ مکمل طور باندې ختمه کړل او د دې دنیا نه یې ولېږل. ټیک ده چې په اسلام کې دې خبرې اجازت نشته دی چې نکاح نه مخکې هلک او جنۍ د یو بل سره رابطه کوي او دغه شانته کې تعلقات جوړوي، خو د خبرې مطلب دا دی اصل کې دا هم وایي ستا رضامندي پکې هم ګوري چې ستاسو رضا یې کله نو ښه حق حلاله نکاح وکړه، د نکاح نه بعد هیڅ هم نشته. شریعت ستا نه هم رضامندي غواړي او شریعت تا ته هم وایي چې یاره رضامندي په دې کې شته ستاسو دواړو او که نشته. چې دواړو رضا پکې نو بیا پکې بل چاته ضرورت نشته. هغه وایي میاں بیوی راضي تو کیا کریگا قاضي. مفتیان صاحبان هم د دې خبره کوي چې یاره نکاح ته ترجیح ورکوي، نکاح پروموټ کوي، نکاح کول پکار دی. اوس چې دواړو حق حلاله نکاح کړې ده نو په دې کې بیا ستاسو څه کار دی چې د هغې نه بعد تاسو رالګئ او د پښتو او د غیرت په نوم باندې دومره غټ قدم اوچتوئ او دوه کورونه ویجاړ کوئ. ستاسو دې حوالې سره سره د هغه راسره هم ټمنټ کې شامل کړئ. انشاءالله ملاوي وي نږدې ویډیو کې تر هغه دمه الله راکړي اجازت. د الله په امان.